الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. الدعاء بین الاذان والاقامه، د اذان او د اقامت په منځ کې دعا کول. دعا دا یو بهترین عبادت دی چې انسان د الله سبحانه و تعالی نه په هر وخت کې دعا دا وغواړي. بیا د دعا د آدابونو یو ادب دا دی چې د هغه وختونو انتخاب کول پکار دي، په کوم وختونو کې چې الله سبحانه و تعالی د خپل بنده دعا ډیره ښه قبلي. ډیر مبارک وختونه دي لکه د تهجد ټیم شو، د روژه ماتي ټیم شو، داسې نور وختونه شو د فرض مونځ نه پس د هر عبادت نه رستو یو په هغه بهترینو وختونو کې د اذان او د اقامت په منځ کې وخت دی چې په دې کې الله سبحانه و تعالی د خپل بنده دعا دا نه رد کوي. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه، دعا دا نشي رد کېدلې په مابین د اذان او د اقامت کې. مطلب دا د کم یو سړی د اذان او د اقامت په منځ کې د الله سبحانه و تعالی نه دعا وغواړي، دا دعا الله سبحانه و تعالی خامخا قبلي. دغه شانت سنت طریقه په دې وخت کې مونځ هم دی چې انسان د اذان او د اقامت په منځ کې مونځ وکړي، او دا مونځ چې کوم دی د هر اذان او د هر اقامت په منځ کې کول د سنت طریقه ده، خو لازم نه دی او صرف نفس مستحب عمل دی، لیکن دا وخت بهترین دی چې په دې کې الله دعا قبلي، دغه شانت مونځ به هم قبلي.